قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشراف امتي حملة القرآن. زما ډیرو ګرانو محترمو عزتمندو ورونو، رب العزت په امورونو کې خیر او برکت واچوي. دا هغه ځای دی په سن 58 کې زما اوله دوره وه. سن 58 کې زما اوله دوره وه. هغه کې اوس ارټ مدرسه وه او زه په هغه زمانه کې دلته ناظم وم. شیخ القرآن به چې څه ویل ما به لیکل، هدایه قدر کتاب به لیکلی و. کتابونه خو به ما سره متاسفانه یو سړي جړل که نه، یو طالب ولې لیکلي کړي وو چې په سیند را پورې ووت، هغه ته نه کښته یې واغوښته او اوبو ویوړ. ما ته یو عالم راغی ویل هغه ما ته راکړه، هغه مې ورکړه. عرض مې دا و دا جماعت په اینو راغلی. تاسو په الله قسم خورم چې د شیخ القرآن سره په زیاتو مناظرو کې زه وم. یو مناظرې ته لاړو، ما ته نیک محمده مالاو کې ویل دې مولیانو خو ډېر زیات کتابونه راوړي دي، دا به څنګه چلو شي؟ سپینه پټګۍ مې په سر کړه او زر تصویر مې پیدا کړې او اړولې مې ورانه مال دا مولا به څنګه پړ کوو؟ ویل کتابونه و شور مه کړه، کتابونه مې راوړي دي مالخا نښې پکې ایښې وې. نو ما ته شیخ القرآن ویل دا نښې به څنګه ته نه لرې شي؟ مال اسانه دی. ورنم ځانه مې پیر جوړ پیر مې چې جوړ کړه، کتابونه هلته پراته وو که نه ټول نه مې نښې او ډکې مې لرې کړه. مناظره کې اوس هغه کتابونه شیخ القرآن ورته کوم کتاب کې لیکلي ویل منډې ولا کتاب اړی او راړی اړی او دا شامی ده او دا عبدالدوري مختار دی پلاک نه. بیا شیخ القرآن ورته ویل ځان مه ستړی کړه، عبارت ورته زه ووایم. نو شیخ القرآن چې عبارت ووایه ویل او دغه نو د هغوی ټول دلایل یې راواخیست او بیا د هغې د پاسه هغه دا داسې نه راغلی. شیخ القرآن د کوټې نه راغی، زه پېښور کې وم او دا د سن 60 خبره ده. زه پېښور کې وم، نو شیخ القرآن راغی او ما سره شپه وه چې کله به پېښور ته راته شپه به ما سره وه. تاسو یقین وکړئ باران ورېده 12 بجې د شپې دی، دروازه یې راوټکوله نیک محمده مالجي. زه حیران شوم چې دا وخته د راتګ کېناستو، چاپي مې ورته وکړه. اشنغرۍ مولوي صاحب الله دې مغفور او مرحوم کاندي، هغه په هغه کې تقریر ویل دي تاسو به نوي کلي ته راځئ. تقریر ته ورسره زه لاړم. چې لاړم نو اشنغرۍ مولوي صاحب له دومره ساه وشوه، فضل حق مولوي صاحب الله دې وبخي ډېر مجاهد سړی و. دا ساه ورته نه وشوه چې تقریر شیخ القرآن وکړه. موږ 2 ګوریده وو د شیخ القرآن، ښه یاد ساتئ. یو د کونړو باچا مولوي صاحب نومېده، همداسې کرکره پرېښې وه، شیخ القرآن همداسې کرکره پرېښوه، ښه تیرې ټوپۍ به یې وه لویه او په هغې به یې دغسې لونګۍ واړه. دا ماسې مثال دپاره تاسو ته راوړه چې شیخ القرآن داسې و. بس نو هغه لاړو، هغه هم کرکره په سر وه، زما هم کرکره په سر وه. دې خوا ما تمانچه وه او دې خوا به راسره پېښوده وه. دا پنجتیرتوب موږ نه دی کړی لکه دا تاسو چې اوس کوئ. تاسو خو شیخان یاست. موږ مجاهده کړې، هغه وخت سره موږ دا مقابله کړې. نو ښه تقریر وشو، دعا بعد سنت بهیئة الاجتماع په دې باندې مرض وشو. نو شیخ القرآن چې راکېوت، بس هغه فضل حق شیخ صاحب الله دې وبخي، هغه ویله چې دا عالم وپېژانده که نه؟ ویل دا هغه د پنجپیر عالم دی. نو اوس څه وشو؟ لویه مجمع ده. هله ویل دا منډې کړئ، هله ویل دې خلکو چې په کوم ځای قدمونه ایښي ویل هغه وینځئ، هغه جومات ګنده شي.
او یو شی خبره شروع کړه ما ته ماشاءالله استعمال خوله به سمه خوځې کلي خولې کې د مال درې خولې جوړوم معلوم نو موږ داسې راغه داسې بچپن پیرتوب کړی دی والله بالله قسم دی کلي ته ما غونډه راغله تاسو دې نه یاستئ خبر دا څنګه راغلی اوس یې زه ورانولو کښې کوشش کوم چې دا شیخ به زه څرنګې ټاکو داسې وشو چې دی هغه زه اوس نشم ظاهران یم چې هغه موږ څنګه خلاص ټول پیران راغله کلي ته ما نه وای کلی جوړ کړی او هغوی ویله چې کلی بې سېزی او خبرې به نه کوي مناظره به نه کوي ورسره خو د لوط علیه السلام هغه دعا الله قبوله کړې ده علما هم بې نسبه نه وي که نه نو الحمدلله د کور نه زه ډېر مضبوط وم د شانه پیران راغله ډېر زیات او ویله چې خبرې به نه کېږي او دلته به دستخط کوي چې موږ به قرآن نه بیانوو او په ممبر به نه خېږو نو ما ته ویل څه ما زه به قرآن هم بیانوم ممبر باندې به هم خېږم نو زما سخره مو او تره مو هغه د دې غونډ قوم مشر و هغه ول ملا به در راولي هغه ول چې نه ملا ما ته ویلي چې نه ملا به نه وي ول چې ملا ده نه وي خو هغه ورته ډېرې دا ډسبل یې وکړه هلکان فلمل یې ټوپک راواخلی لاړ هغه مجمع د هغوی راغه د پیرانو د هغو الله شنډه کړه او خوره شوه ورونو موږ اوس کوشش کوو د ورانولو ورانول مه کوئ جوړولو کوئ جوړ راولئ ټول مه سوال درته کم سوال ټول مه راولئ دا په اینو راغه شوی بټخیله کې ما تقریر وکړ بټخیله کې تاسو په الله یقین کړئ که زما په دې ټولو کپړو کې وچ ځای نه و د اینو نه پیر خوشحال بابا نومېده په هغې کې ما بیان وکړه داسې زوره ولو نه ملا نه تپوس هېڅ چا نه د ابراهیم علیه السلام واقع ما د جمعې ورځ ممبر ته وختم او شروع مه کړه مال د څه ذموار دی ویل دا د هلکانو ذموار دی مال ښه دا د زوی شو که د هغه پلار زوی شو آی ویل دا خو یې نه مني وایه ټول منجاوران دا پاتې ده نو اتیا ګزاره به لګېدله اتیا او قرآن هم په اینو باندې سورو نور خوب درته نه بیانوم چې هغې کې ما څه ولیده او څنګه خو دا تاسو ټول مې لیدلی یاستئ چې قیامت کې دا انشاءالله د شیخ القرآن ته د سوري لاندې روان یاستئ او د محمد رسول الله د سوري په داسې په دې انداز کې به ولیدئ چې دا څومره اشاعتیا دي او په اشاعت کلک دي او ولاړ دي او هغه رښتیا په ایماندارۍ باندې ولاړ دي والله بالله چې په دې وخت کې ما اوسم هغه اواز دی چې اواز وشو چې څوک چې اشاعتیان دي او پنجپیریان دي هغه د بیل شي او دا نور ټول مخلوق ژړل نو ستاسو د هغه مبارکي خوب به صحیح به نه خو نور خبره د خوب خبره ده چې پوره د اعتبار قابل وړم نه ده خو ما چې لیدلي تاسو به په غلا چې جنت طرف ته ولیدئ او د شیخ القرآن هغه خبره هم راته یاده چې هغه ویل چې ما الله ته سوال کړی چې ما ته دا خلق کېنو چې زه قرآن ورته ویم او د قرآن د درس لپاره ځای جوړو او لاړ هغه ځای کې هغه قرآن صورت فیل ته ورساو نو عرض مه دا کوو ګرانو عزتمندو من کې به کمزوري زه د جماعت یو رکن یم خو د هغه زمانې نه یم د سن د 58 نه پورې زه که ما کې خالیګۍ زه به ځان اصلاح کړم ویل ګوره هغه راپاتې ده چج راپاتې ده چج او کوزې ته ویل تا کې سوري دي نو کوزې ورته ویل افسوس ما کې 2 سوري دي او خپلې سورۍ ته نه ګورې چې تا کې 2 سوري دي زه خپل سورۍ ته نه ګورم د بل سورۍ ته ګورم دا خو انسانان دي معصوم خو انبیا علیهم السلام موږ خو معصوم نه یو ما نه به غلطي به کېږي هر څه به کېږي او تاسو ټول علما ناست یاستئ سوال درته کړم چې د امیر محترم هغه څه راځي عثمان رضی الله عنه محاصره وکړه نه او خلک ورته راغله چې ای د الله دوسته ته خو خلیفة المؤمنین یې هغه باغیان راغلي بار موږ ته جمع راکوي بس ویل پرېږدئ ټول یې نه راوسوره موږ کوشش دا کوو چې دا جماعت مه یې ورانوئ جماعت وران به هم نه کړئ خو بس بدنام یاستئ قیامت کې د شیخ القرآن سره به موږ څنګه سترګې لګوو سبا ته نو عرض مه دا ورانو عزتمندو د سورت یونس آیات چې ما ورست قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون دغه ګاډي دا موټر دا بنگلې د دې ټولو نه یو آیت کریمه چې تاسو زده کړه دا د دې ټولو ګاډو او د دې ټولو دولتونو نه بهتر دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل
اے صحابه کرامو تاسو کې څوک داسې دي چې د وادي نعمان نه بې د قتل صله رحمۍ نه دوه چا کې بلار بیوښې راولي نو ابوبکر رضی الله عنه پاڅېدو یا رسول الله زه بې راولم ویل که دوه آیتونه چا زده کړه داسې شو لکه دوه چا کې بلار بیوښې بې د قتل صله رحمۍ نه راولي څومره آیتونه هم زده دي څومره قرآن هم ویلی او ما ته حیا راځي په اجبري کې زه د توحید مسله نه کوم یو کالو د سنسار خبره کومه او په جامع مسجد کې پیر بابا ته نشي کولی او دور بابا ته نشي کولی نو زنانه ورپورې خندل چې دا خو تا نه زده کړه او موږ مخکې نه زده ده موږ دلته دا غواړو چې ما او تا ورونه شو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ده محمد رسول الله امتیانی منگاو تاسو نو وصف منگاو تاسو روری سرنگی جوڑو وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته إخوانا نعمت د څه مراد دی خو قرآن دی که نه نو په دې موږ او تاسو ورونه یو هغه د عربو قبایل لرې لرې ځایونه خلک راغلي وو هغه یو ورونه شو انصارو ګوره بعضې انصارو هغه ته ویل مهاجر ته که د چا دوه ښځې زه به ښځه طلاقه کړم دا به تا ته درکړم داسې مینه هغه چې د یو بل په سر کې به په کنډولو کې به شراب څښل هغه بیا دی شو چې یو بل باندې جال نثار شو ما او تا خو د یو مشن خره کي ما او تا خو د یو کلمې ښه کي ما او تا خو د یو استاد شاګردان دي ما او تا کې اختلاف ولري چې دا څه شی دی موجب تی شاید که ما کې کمزوري ما اصلاح کړه که نه ما اصلاح کړه ګوره د ضلعې شورا شته د صوبې شورا شته مرکزي شورا شته که ما کې نقصان دا زما نقصان دی مرکزي شورا ته فیصله کنه خو که زما خلاف ته ودرېږي او تفرقه جوړې نو بیا قیامت کې به بس ما څه یم نو زه خو هېڅ نشم ویلی نو ګرانو عزتمندو زما تاسو ته اپیل دی او دوه حدیث مو ویلي وو چې عثمان رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله فرمایلي دي خیرکم دا ځان سیستی که نه خیرکم من تعلم القرآن بهتر څوک استاد د قرآن او شاګرد د قرآن نه بادشاه دی نه وزیر دی نه هغه دی ګورنر دی تاسو بهتر یاستئ تاسو والله بالله چې تاسو بهتر یاستئ بس او دویم حدیث ما د ابن عباس رضی الله عنه پر روایت ذکر کړ اشراف امتی حملة القرآن شریف ترین د امت ما څوک دی مالدار بنگلو والا موټرو والا نه حملة القرآن چا چې قرآن په ځان بار کړی چا چې د قرآن عالم دی څوک چې په قرآن پوهېږي چا قرآن یاد کړی چا سره د قرآن علوم دي ګرانو عزتمندو تاسو ته بل بشارت درکړم ما پاسپورټ باندې ویزه ولګوله میر سمیع الحق صاحب نور الله مرقده وبرد الله مرجعه بس هغه په حیات کې دلاړه به او ما مدرسې اوس ملې 900 د اشاعت مدرسې 900 سبحان الله 900 د اشاعت مدرسې او په افغانستان کې او چې کله میر سمیع الحق صاحب وفات شو بیا مې ویزه ولګوله او چې زه هلته لاړم نو د هغه یو برخوردار دی اکالجي ملا دی د جومات ملا هم نه دی خو تاسو یقین وکړئ چې د 9 صوبو کسانو راغله یعنې تاسو به جنازه لیدلي په نیټ باندې یعنې لر سره او بر سره نه ښکاره کېده او هغه ټول وویل چې موږ ته د برخوردار منظور دی نعره تکبیر اکابرین اشاعة التوحید والسنة اکابرین اشاعة التوحید والسنة نو ګورئ ما خو ټول د هغه برخوردار د اسلام آباد د یونیورسټۍ نه فارغ دی ټول راغله او ورته ویې ویل او ډېر زاړه علما ته لکه زما غوندې بوډاګان هغه ویل ته زموږ امیر یې او امیر چې کفر به واح نه یې کړی دا مسله ده ما ته څوک پیدا کړه چې په یو وړو وړو خبرو باندې د امیر خلاف وکړي د امیر اطاعت
تاسو قرآن موږ او تاسو قرآن ویلی دی که نه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم نه څوک مراد دي خو یو معنا دا ده چې همدا علما دي که نه نو د دې خلاف ولې سړی وکاندي عرض ما دا و چې خلاف به نه کوو او که څوک خلاف کوي الله د هدایت ورته وکاندي نو تاسو نه دا هیله ده جناب شیخ القرآن نور الله مرقده وبرد الله ملجه داسې بې تکلفه ژوند و حج ته ته ما ته ویل محمده ما دا د سنساټ خبره ده ویل دا هغه راواخله دلته یو بل استاد سره مکه کې مناظره هم کړې وه ویل دا بیک راواخله سړک پورې لاړم ورسره و سړک کې چې دا بس راغی نه ګاډی شته او نه موټر شته زمونږ داسې اکابرو نه بس ته وخوته پاس د بس هغه یې راونیوه چې څنګه وخوت ویل حاجي صاحب لاړه په مخامخه او دا خو حج ته لاړ داسې سادګي دومره ناشنا ژوند ما ورسره ډېر وخت تېر کړی دی ډېر ملازمت مو ورسره کړی دی ستاسو په خدمت کې دا عرض دی سوال درته کوم زه راغلی سوال ته زما خواښې مړه شوې جنازه یې ده ماسپښین د وروسته خو دلته مولانا سره وعده کړې وه چې انشاءالله درځم او ستاسو لیدو ته راغلم ستاسو اتحاد او اتفاق ته که زه تفرقه جوړم ما ته نصیحت وکړې وایي ګوره ابوبکر رضی الله عنه وایي زغتو فقوموني که زه واغوښتم ما ودروئ دا نه ویل چې فاعتزلوني خو نه وي قوموني ای به امیر کې به مې کمزوري که نه پیغمبر خو نه دی خو هغه وچې دی قوموني هغه ته به موږ بیا وکړه چې دا داسې وکړو دا داسې وکړو په بعضې ورونو چې اعتراضات کوي څوک ای به باقي به هم کمزوري بلکې ما خو د چا نه هم ګیله ونه کړه د سن 58 نه یم اوسه پورې او الحمدلله والمنه چې کوم کار موږ بر شروع کړی دلته شروع دی انشاءالله هغه به دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله مبعث کړه او الله په ورونو کې خیر او برکت واچوه او کار دا دی ورونو دنیا کې هم دا کار دی همدا لاس کې واخلئ انشاءالله دا قرآن چې ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین الله زموږ پرځه کړي